أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. سورة نوح ابتدا کی د نوح علیہ السلام دراتلو او بیا د هغه د بیان تذکره وا. د ورځې او د شپې په زوره او په پټه په ننواتې او په جرګو باندې خبرې شوې وې، دعوت ورکړی شوی و، خلکو خبره نه منلي. دا یې ورته هم ویلي و چې راشئ خپل رب ته توبه طائب شي، بخنه طلب کوي، الله به تاسو ته بخنه وکړي، ایمان راوړئ، بخنه استغفار کوئ، بخنه طلب کوئ، نو الله به تاسو باندې د فایدې بارانونه کوي. وخت په وخت بارانونه وي، پرله پسې بارانونه وي، د فایدې بارانونه وي. چې کله تاسو په نورو سیزونو کې اخته شوئ نو عذابونه به باندې راځي، مختلف قسم عذابونه لکه د دور کې چې ګورئ نو کله باران نه کېدل دې طریقې باندې عذابي، کله باران شي جو زیات شي جو بیا عذاب تی جوړ شي، کله د غلۍ په شکل کې عذاب راشي، فصلونه تباشي خراب شي، بارانونه شي ډیر شي نو فصلونه پاخه شوي اغسخا شي، کله غلۍ پر راشي فصل هغه خراب کی ټول اووهي وی غرزي وی ریجي ټول عذابونه. نو که تاسو د الله نه بخنه طلب کوله، استغفار وکاو، الله ته رجوع کوله، نو الله به تاسو باندې وخت په وخت بارانونه کوي، د فایدې بارانونه به کوي. تاسو له بس تاسو مالونه هم زیاتئ، اولاد به هم زیاتئ، تاسو له مضبوطیا هم درکئ، اولاد بس تاسو تابع، نو اولاد چې تابع شي نو د هغه په ذریعه باندې بس تاسو امداد کیږي. کله اولاد داسې شي چې نافرمانه شي، بعضې خلک بیا جړه فریاد کوي، کله لاړ شي پریس کانفرنس وکړي وایي زما زامن چې دی هغه زما خیال نه ساتي، ما وهي، ما ټکوي، ما کور ته نه پرېږدي، زما ضرورتونه دوایي وغیره نه راکوي، ډوډۍ نه راکوي، کور کې مې نه پرېږدي، شړي مې کنزل راته کوي، بدیره راته وایي. دا مختلف قسم خلق لګیایي. دا د الله رب العزت د طرف نه یو قسم عذابي. کله چې الله ته یو سړی توبه وباسي نو الله رب العزت د هغه اولاد تابعدار کی. اولاد د طرف نه هغه ته څه مسله نه وي، مشکلات نه وي، په اولاد باندې خوشحالي، اولاد تابعداري، خدمتګاري، د ده ملا په هغوی باندې مضبوطه وي. ویمددکم باموال، الله به امدادو کی ستاسو، مضبوط به کی تاسو لره ستاسو د مالونو په ذریعه، ستاسو د اولاد په ذریعه باندې. بعضې مالی هغه مال د فیدی د ده بیکار کیږي، بعضې مال دا ډېر مال وسره دی، سړی په کار نه راځي، نو چل به پکې په دغسې مال
الله رب العزت مختلف قسم دلائل پیش کول. الله رب العزت عظمت عقیده ساتل پکار دی دلویی. الله رب العزت تاسو مختلفو طریقو باندې اطوارو باندې پیدا کړی. اسمان نے پیدا کړلی، نور اسپومې پیدا کړلی. ستاسو پیدائش، ستاسو د پاره د فصلونو پیدائش، بیا ستاسو واپسی دا ځان لا د الله رب العزت د طرف نه یو نعمت ته چې الله پیدا کړی نو بیا به یو د ځمکې ته واپس کوي. ولې دا ځمکه چې دا ډېره مختصره ده، ډېره لږه ده. که دا د آدم علیه السلام د دور نه دا ټول خلک ژوندي وي نی به چل کوو. الله رب العزت د هغې دپاره د مرګ خبره وکړه او وروستو عالم چې دی نه بیا ډېر غټ دی. هغې کې خو یو جنتي ته 10 چنده د دې دنیا به میلاویږي، نو هغه ډېر غټ دی. اوس په دې دنیا کې صرف په دې ځمکه کې سړی اوسیږي او په دې کې ډېر لږه حصه ده. ډېر چې ګوري اوبه دي نو په دې کې دا خلک لګیا دي اوسیږي. څومره خلک دي اوس چې ګوري نو بعض ځایونو ته سړی لاړ شي نو سړی وایي دلته کې به څه چل کوو، سړی پکې ګرځېدی نه شي، قدم پکې نه شي اخیستی، ګڼه ده. دا خلک چې ورو ورو دومره زیاتېږي نو چل به کوي. هغه آدم علیه السلام نه دې وخته پورې چې دا ژوندي وی نو چل به یې کوو، کوم ځای کې به اوسېده، مسله جوړېده به. الله رب العزت دا کم چې پیدا کړي د هغې خپل دور پوره کو، هغې لاړل، نور را پیدا کړه. نو یو راولي بل بیایي، نو بیا به د قیامت پر ورځ باندې ټول را پورته کي. نو بدله به ورکوي دنیا کې چې څه کړلي، کم پیرډ تا تیر کړلی په دنیا کې د هغې چې ستا کم اجرت کېږي، ستا بدله کېږي، ښه کېږي که بد کېږي، هغه به تاله درکړي. نوح علیہ السلام باره کې بعضې مفسرینو لیکلي دي عمر په لحاظ سره د ټول نه زیات و، ډېر عمر یو، د نورو خلکو عمرونه کم و. نو ځکه ورپسې وایي من لم یزده ماله وولده الا خساره، او ورپسې وایي دا څومره چې پیدا کېږي وروستو خبره راځي انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلیدوا الا فاجرا کفارا. دی چې پیدا کوي نو هم کافر پیدا کوي، یا الله تباہی کې ختم کې نور پیدا شي، مسلمانان پیدا شي. نو نوح علیہ السلام د خلکو ته تکلیفونه برسول. نو یو طرف ته لږ کسان دي، بعضې خلک مختلف اقوال پکې شتي، خو یو قول پکې دا هم دی چې نوح علیه السلام باندې ایمان چې راوړی و نو 3 زامن و 3 ګیان دی وی، بس یو قول پکې دا دی. د دې نه زیات هغې 80 خواوشا پورې قولونه شتي پکې. نو که دغه شي نو هغه ځان یو طرف ثابت قوم دی، ثابت دنیا یو طرف ته ده او یو طرف ته دغه یو څو کسان دي، نو دوی کله څه کولی شي. نو نوح علیه السلام به ووهو، په ګټو به ویشتو، وهل ټکول به ورسره کول، بعضې وخت کې په مرۍ باندې به ورله زور کو. نوح علیه السلام وایي نو د یو او د 20 خو نه کېږي. نو نوح علیه السلام به وایي د خلکو پې دا ګمان وکړو چې دی مړ شو، نو پرې به خو بیا به نوح علیه السلام به بېهوشه شوی و. بیا به چې کله په هوش کې راغی نو بیا به سبا له به بیا شروع شو. بیا هغه خبره ده. نو نوح علیه السلام وی چا ورته وایي چې دعا خیر یې ورته وکړه. وی کله چې دی په هوش کې به راغی نو اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون، الله زما دې قوم ته بخښنه وکړي، دې ته هدایت نصیب کې، یا دې نه پوهېږي. 9.5 کاله دا خبرې کولې، یا الله
دی ته بخنه ورته وکړي، معافي کې، ایمان ورته نصیب کې. اونه شو اخر کې سړی تنګ شي، نو د صبر هغه پیالی ډکه شي، نو دای بیا بی انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. وی نوح علیہ السلام اے زما ربا یقینا د خلکو زمانہ فرمانی وکړه، واتبعوا من لم يزده او تابعداري وکړه د هغه چا من لم يزده ماله چې نه دې زیاتی کړي دلرام، من لم يزده ماله وولده چې نه زیاتی کوي دلرام مال د او نه اولاد د مگر تاوان. ومکروا مکرا کبارا او چلولو کو دی چلول لوی چلولیو کو، نو چلول کئی مکرونه کئی. د نوح علیہ السلام دی قوم نمخ کی دیکھے نیکان خلقو، یو پکی ودو، یو پکی سواعو، یو یغوسو، یو یعوقو، یو نصرو. نو دا نیکان خلقو دی چی کلا وفات شو، نو دی پسی ډیر زیات خفو، نو شیطان پسی راغه چې زه به تاسو له داغي شکلونه جوړ کم، تاسو کله کله به پسی راځئ، اینای به خپل سود به پې کوئ، نو شکلونه ولا جوړ کړو او پراتو په یو ځای کې به نو دی به کله کله راتله، نه د هغې سره لیدل به کتل به کول. دا زموږ نیکان خلک وو، د هغې په طریقې باندې دی به راتله، عبادتونه به کول. هغه خلک چې تیر شو نور راغله، شیطان ورته وی دا خو د دې عبادت پکار دی، عبادت شروع کو. اولنو عبادت نه کوو، رستنو شروع کو. نوح علیہ السلام په دور کې بیا مسلمانانو څوک نه و، اگر چې مفسرینو لیکلي د نوح علیہ السلام د آدم علیہ السلام پورې چې څومره نسب دی، پلار نیکه وغیرہ په بره چیز دی، نو دا ټول دا مؤمنانو مسلمانانو، په دې کې کافر نه دی راغلی منځ کې. ها دا نور چې دي نا کافرو. ورپسې رستو دعا کې هم دا خبر راځي. نو دی یو بل ته د نوح علیہ السلام په مقابله کې وصیتی کاو، نو دای وی لا تذرن ودن لا تذرن الہتکم، او خلق خپل الہ چته پرې نه دی، ولا تذرن ودن او پرې نه دی چته ود بابا، ولا سواعا او نه سواع بابا، ولا یغوس او نه یغوس بابا، ولا یعوق او نه یعوق بابا، والنصر او نه نصر بابا، دا چته پرې نه دی. دا راټینګ کوي، دا راونی سي، د دې عزت کوي، د دې ته ندی نصرانی شکرانی کوي وغیرہ وغیرہ، د دې چیز کم قصې وي. دغه شرک هغه دور نه شروع شو، د نوح علیہ السلام د دور نه مخکې. نوح علیہ السلام چې راغی خالص د شرک په دور کې راغی، لکه څنګه چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالص د شرک په دور کې راغی. داسې مشرکان دي چې الله یې هیر کړلی، بوتانو پسې روان دي، او نور انسانیت د خلکو نه ختم شوی دی. نو وقالو لا تذرن الہتکم، نو د خلکو ویو مه پرېږدئ خپل الہه لره، دا خپل خدایان دا چېرته پرې نه دي، دا باباګان چېرته پرې نه دی. خاص کر پکې ود بابا دی وي. دا ود بابا دا د دوستۍ د پاره، د مینې محبت د پاره دوه تنه دي. بعضې خلک دې دور کې هم داسې خلک دي چې د مینې محبت د پاره د دوه، یو سړی دی لګیا دی یو ځای کې ویناګانې کوي چې زه دغه ځای کې کور وکم،
د کوژدن دپاره د واده دپاره هلته کې پیغام ولیږي او ته انکار وکړي بیا پیغام لیږي بیا انکار کوي بیا کوي دی اوس دې سره چلو نو دا پلانکی بابا پسې تلل پکار دی ښه هغه بابا به دا چل کوي دا مینه محبت به پیدا کړي او د دې خلکو دا زړونه به دغ کړي اوس په دې دور کې خلک یا تعویضونه کوي څوک یا تعویضونه کوي او چې الله نه مقرر کړي په تعویضونو به یې څه وکړي نو هغه دی لګیا دي په دغه تعویضونو باندې په کوډو باندې ممنترو باندې بعضې خلکو چاپ کړلي کارونه چاپ کړلي هغه کې لیږلي ستا محبوب ستا په قدمونو کې شادی میں بندش وغیرہ دا چیزونه لیکلي د دې زه علاج کوم دا یې لیکلي بورډ یې لګولی هلته یې سړی په څه شي پوهېږي نه تپوس ته وکړې کلمه ول نه ورځي او دغه شی به لیکلی بله ورځ دا پرون یو قصه شوې ده مردان کې چې ته دغسې یو کوډګر تعویضګر یو سړی را پاسېدل دی او یو سړي په باره کې خبره کړله چې دا د پیغمبر نه کم نه دی وایي مسلمانان دی بیا هم هغې برداشت ونه کړی شوتې شروع یې کړله پې او وجلی دی وهلی ټکولی دی وجلی دی خلک لګیا دي څوک په یو راړی څوک په بل راړی دا څوک نو د خلکو د بدنامولو دپاره څوک هلته کې د هغه کارډونه دي هغه کم څه چې دي هغه بورډونو باندې په کارډونو باندې دا شونه لیکلي کوډګر تعویضګر پلان کې او دغه قصې په هغې باندې لیکلي یو سړی د الوهیت دعوه کوي دلته کې زمونږ په د خدایتوب دعوه کوي زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې چې کوي نو خلک خو پرېږدي ښودی نه شي ولې په دې کې هغه ایماني غیرت زیات دی دا به اوس چا د پکار خو دا وه چې دا د حکومت وخت هغې دا خبره سنبال کړې وې هغه سړی فوري چې داسې خبره یې کړله فوري اوچت کوې سه هغه ته به حفاظت میلاو شی و هغه به بچ شی و کیس به چلېده شی وی پې بیا به جو خبره به کېده به بچ شی به هلته کې زموږ قانون چې دی نه هغه هم وایي نه دا داسې جرم نه دی چې په دې باندې پولیس چې دی نو دست درازي پې وکړي خبره ورانه شي بعضې خبرې یي داسې د دین او د شریعت ته چې په دې کې د خلاف چا وکړو نو په هغې باندې پکار دی چې فوري طور باندې د پیغمبر خلاف چا وکړو د پیغمبر په شان کې تنقیص یې وکړو ګستاخي وکړه پکار چې فوري طور باندې دی اوچت کړی شي چې دی اوچت شو نو دی محفوظ شو او چې کله دی اوچت نه کې نو بیا به قوم بلوه کېږي مسلمانان به بلوه کېږي او ده ته به تکلیف رسوي یا به کور سیزي دکان دی دکان بوله سیزي نور مالیت ته جو هغه به سیزي دغه سړی دی جو دی به ژوندی کله به اور ته غورځوي یا به دقسې په وهي ټکوي به کله به ورسره څه کوي کله به څه کوي وجني به خبره بل طب ته لاړه ولا تذرن ودن او مه پرېږدئ ود بابا د مینې محبت دپاره وی دا خلکو کې مینه محبت پیدا کوي د ښځې او د خاوند په منځ کې د دوو تنو په منځ کې مینه محبت پیدا کوي وي نو هغه پسې ځه دلته کې زموږ په دور کې هم ډېر شي خلک دي څوک د یو شي دپاره مقرر کړلي خلکو او څوک بل دپاره مقرر کړلي وی دا پکې د څه دی دا د بادو دپاره دی پکې دا بل پکې سرخوږي دپاره دی دا بل پکې د سرخوبادو دپاره دی دا بل پکې د تبې دپاره دی دا بل پکې د لیونو دپاره دی بل پکې د څاروو دپاره پکې مي خلکو مقرر کړلي څاروی بوځه هلته کې دا چلو کا بعض ځای ته به لاړ شي دا د دړ دپاره دی خپه باندې د چا دړي تلی نه شي امسای راغستی زی به هلته کې اغستی چې لاړ شي هلته کې وایي ښه شي امساګانې هلته کې ډېر شی لکړې پرتي لوړې پرتي دي
دی چې راته په لوړ راته اوس چې ځینو بې لوړه ځي خلک لګیا دي کوي شیطانی اثرات لا تزرن ودن نو مه پرېږدئ ود بابا دا ود به چې ستاسو په منځ کې د مینې محبت خبره وي نو دغې پلان کې بابا پسې ځئ ولا سواعا او نه سوا بابا سوا بابا چې دی نو دی څه کوي وایي دا عالم ده راټینګ کړلی د دې عالم راټینګونکی دی دی او که دی د نه خفه شو چې د عالم د باندې نسکوری ښه چا سره خو کاسه پې نسکوری چا سره څه شی جو هغه پې نسکوری څه شی وایي دا قصې خلک لګیا دي منګړتې قصې دي جو کوي نو هغه وخت کې دا وي دا سوا دی وایي دا قطب دی دا پکې ابدال دی وایي دا پکې اختاب دی وایي دا دنیا وایي دی راټینګه کړله نظام دی چلی او دی ولې چلی الله یې چلی دا ځمکه دی راټینګه کړله دی نه دا الله راټینګه کړله ولا یغوس او نه غوث بابا دا فریاد رسته ستا ضرورت پیښ شي نو ستا فریاد سر کوي ستا امداد کوي ښه و او یعوق بابا دی یعوق بابا د عوق نه دا دشمن تباہ کوي د دشمن په مقابله کې ستا امداد کوي مصیبتونه دي مصیبتونه لري کوي و نصر او نصر بابا دی د امداد کوونکی دی خلکو سره امداد کوي مالی امداد کوي وغیرہ وغیرہ امدادونه چې کوي دی کوي عمر زیاتوي عمر هم زیاتول امداد دي کنه عمر لګ دی سړی عمري سبا بابا پسې لاړ نصر بابا پسې ما عمر زیات کنه عمر بوله زیات کی دا د خلکو عقیدې دي غلطي وقد ضلوا كثيرا یقینا گمراه کړل دي بوتانو ډیرو خلکو لره دا ذریعہ جوړ شي دي د خلکو دا سبب ګرځېدل د خلکو د گمراه کولو ولا تزيد الظالمين الا ضلالا او نه زیات کوي ظالمان لره مگر گمراهي هلاکت مما خطياتهم اغرقوا فادخلوا نارا د وجه داغنه د وجه د خطاګانو د دینه د کفر او د شرک د دینه اغرقوا غرق کړي شو دي فادخلوا نارا نو داخل کړي شو جهنم ته داخل کړه شو ورتا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا نو نمومی فلم یجدوا نوین مندو د خپل ځان د پاره من دون الله د الله نه سوا سوګ امداد کوونکې بیا ول سوګ امدادیان نوخه غرق کړه شو نو ورتا داخل شو هغه غرق شو او بو کې غرق شو نو ورته څنګه داخل شو دا بل چل دا بل عالم دی ښا دته عذاب د قبر وته هم وي عذاب د برزخ وته وي دا بل عالم دی دا نه چې دلته کې اوبو کې پروت دی نو ور به اثر نه کوي نه هغه ور جدا ور دی بل عالم دی په هغې کې دل عذاب ورکولی کېږي دلم ورکولی کېږي نو د روح لم ورکولی کېږي دواړه عذاب ورکولی کېږي څنګه ورکولی کېږي آی پته موږ ته نشته الله ته پته ده څنګه ورکوي کیفیت یې څه دی پته نشتی روح لهم عذاب دے بدن لهم عذاب دے دوار عذاب دے فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح ربی نوح علیہ السلام وی زما رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا مبرک دی پدیس مکه باندې د کافرانو یو کور لا تذر علی الارض یا لا پرین دی پدیس مکه باندې من الكافرین د کافرانو نه یو کور د یو تن یو کور هم پرین دی پدیس مکه باندې نوح علیہ السلام او د هغه ملګری چې کشتۍ کې وو ابد شو د هغې نه سوا چې څومره ټول تباه شو څه آبادي نه ده پاتې شوي ټول هر څه ړنګ شوي دي خراب شوي دي خلک پکې دروغ قصې کوي یو بوډۍ وه پرته کور کې ناسته وه هغې ته پته نه ولګېدلي چلو شو سیلاب راغلی او تللی دا الله هغه قانون خرابوي نه داسې نه دي شي څومره چې دی د نوح علیه السلام د کشتۍ نه علاوه چې څومره خلک دي ټول تباشي نور لا سکے وای کعبه پکې نړېدل نو کعبه نړېدل وه د هغې بنیادونه پټ شي په اوبو کې کله چې بیا ابراهیم علیه السلام راغی نو د ملایکو په ذریعې باندې
دا بنیادونه ښکاره کړی شو. ابراهیم علیه السلام بیا کعبه بیا جوړه کړه. هغه وخته پورې دا دغسې پرته وه. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك. یا اللہ که ته پرېږدې دی لره یضلوا عبادک نو ګمراه کوي ستا بندګانو لره. ولا یریدو الا فاجرا کفارا او نه زېږوي دي مگر فاجر او کافر. بعضې وایي وایي سړی مړ کېدو نوح علیه السلام یې خواله ورغی نو هغه خپل زامن راجمع کړو. هلکه د دې سړي ونه منئ ښه دا شریر دی د ده ونه منئ. چا پکې بله وي ښځه وه نوح علیه السلام په لار روان دی د ښځې امید دی نو ښځه دی خپل امید ته لګیا ده وی او چې پیدا شي نو د دې سړي خبره ونه منئ چې ته ښه. نوح علیه السلام پریشان دا څه اوس امید کې دی نو هغه په وړو موړو کې دی نو هغه په څه پوهېږي خبره اوري نه خبره پوهېږي نه دی دومره په ضد او په عناد کې اخته دي په کفر او په شرک کې اخته دي چې د ده خبره به نه مني. سړی د مرګ په تخته باندې پروت دی خپل اولاد ته وصیت کوي د ده خبره ونه منئ. داسې حال دی. نو یا الله کافرانو یو کور پرې نه دی په ځمکه باندې. رب اغفر لی ولی والدی یا الله بخنو کی ماتا زما مور و پلار تا مور و پلار دی یا نیکونه دی مخې ته چې څومره تللی آدم علیه السلام پورې وي ټول دا مؤمنانو مسلمانانو. ولمن دخل بیتی المؤمنا او هغه چاته چې داخل شو زما کور ته د ایمان په حالت کې مؤمنان دي مؤمنان زما کور ته داخل شي دي کور زما دین زما دین ته داخل شو دا زموږ کور دی. ایمان اسلام دا زمونږ کور دی. اسلام ته داخل شی دی ایمان ته داخل شی دی نو دی یا الله بخنه ورته وکړي. یا لمن دخل بیتی یا څوک چې داخل شو زما مجلس ته زما مجلس ته راغلی ایمان یې راوړلی نو هغه ته څوک چې د کښتۍ ته داخل شی دی نو یا الله هغه ته بخنه ورته وکړي. وللمؤمنین والمؤمنات مؤمنانو سړو مؤمنانو ښځو ته ولا تزید الظالمین الا تبارا او مه زیاتې کوې د ظالمانو دپاره مګر تباهي هلاکت نورې تباه کړي الله ختم یې کړي. صورت کې د نوح علیه السلام طریقه د تبلیغ کیفیت د تبلیغ هغې ذکر که د 5 بوتانو تذکره وکړه او د نوح علیه السلام د قوم د غرق کېدو د تباهۍ د هغې تذکره وکړه. قال نوح ربي انهم عصوني نوح علیه السلام یې زما رب یقینا دې خلکو زما نافرماني وکړه واتبعوا او تابعداري وکړه من لم یزده د هغه چا چې زیاتې کوي نه د لره من لم یزده مالو چې نه زیاتې کوي د لره مال د ولا ولدو اولاد د الا خساره مگر تباهي ومکروا مکرا کبارا او مکروا کو مکر لوی. وقالوا لا تذرن آلهتکم او دی وی مپرېږدئ تاسو خپلو الهو لره ولا تذرن مپرېږدئ خاص کر ود لره ود بابا لره ولا وسواعا او نه سواع بابا لره ولا یغوس ویعوق ونسرا او نه یغوس لره نه یعوق لره او نه نصر لره وقد اضلوا کثیرا یقینا گمراه کړي دي ډېرو لره دی ډېر گمراه کړي دا سبب ګرځېدلي د ګمراهۍ د خلکو. ولا تزد الظالمین الا تبع ضلالا او زیاتې کې ظالمانو دپاره مګر هلاکت. مما خطیاتهم د وجې د خطاګانو د دینه اغرقوا غرق کړی شو دي فادخلوا نارا نو داخل کړی شو اور ته فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا نو نه دي موندلي دي د خپل ځان دپاره د الله نه سوا څوک مددګار امدادیان. وقال نوح رب نوح علیہ السلام یا اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا پرې نه دی په دې ځمکه باندې یو کور د کافرانو. انک ان تذرهم یضلوا عبادک یقینا ته کپرې د خود دی لره یضلوا عبادک نو گمراه کې ستا بندګانو لره ولا یریدو الا فاجرا کفارا او نه زیږي دی نه پیدا کی دی مگر فاجر و کافر لرا. رب اغفر لی ولی والدی زما رب بخنو کی ماتا زما مور و پلار تا
ولمن دخل بیتی مؤمنا سوچ داخل شو زما کورته د ایمان په حالت کې وللمؤمنین مؤمنان سړو مؤمنان خذو ولا تزيد الظالمین الا تبارا او مزیاتی کې ظالمانو د پاره مگر تباہی حرکت. الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك يوم النبأ